د پیغمبر علی السلام لس کال خدمت کړي او پیغمبر علی السلام ورته درې دعاګانې کړې وي یا الله د انس ابن مالک په عمر کې برکت واچي په اولاد کې برکت واچي په مال کې برکت واچي هغه د پیغمبر علی السلام دعا و داغه اثر دو چې د انس ابن مالک رضی الله عنه عمر د 100 کالو نه زیات او عجیبه خبره دا و چې د وفات پورې په دوی باندې یو بیماری نه وراغله دا د پیغمبر علی السلام د دعا اثر مال دومره ډیرو چې دوی په خپل فرمایلی ما ته پته نه لګي چې زما مال څومره دی دینه پته ولګي چې مال یې کړی اولاد یې څومره کتابونو د هغه باره کې مختلف اقوال ذکر کړي د یو قول مطابق د انس ابن مالک رضی الله عنه سلويخ زامنو سلويخ لونه وي د دویم قول مطابق یو کم سل بچي د دریم قول مطابق سل بچي او د سلورم قول مطابق 125 بچیو وسی سمرو 650 د انس ابن مالک رضی الله عنه وسیو قتاده رضی الله عنه فرمای ان انس ابن مالک رضی الله عنه اذا ختم القرآن جمع اهله ودعا انس ابن مالک رضی الله عنه بکور کې قرآن شریف ختم کا اهل عیال به راجمع کړ 125 بچی به رو وختل او دې سره به 650 نشیر وختل او دغه سیو مجلس به جوړ ک او به تاسو به تاسو د پتهشته تاسو ما سل راغوختي او وی بل علمي ظاهر کړم ته پته نه لګي دی وو تو فرمن ما قران ختم او اخیری دو سورته می پرخي اوس به درته تلاوت ک او داغینه پس به اجتماعي دعا کو زب دعا غواړم تاسو ټول به زما په دعا باندې امين وای زکه دا د دعا د قبلې دو مجلس دین معلومه شو چې د قران په ختم باندې راجمع کېدل دعاګانې غوښتل دا د صحابه کرامو عمل او طریقه ده دا د تابعین عمل او طریقه ده امام مجاهد رحمه الله مشهور تابعی تیر شوی په خپل دور کې دوی د یو عالم رالی او دوی ته درخواست وکړه زمون کې علاقې کې د قران د ختم مجلس دی تاسو ته دعوت دی تاسو په باغی کې من سره شرکت کوئ امام مجاهد رحمه الله هغه دعوت ډیر په خوشاله باندې قبول ک او به غالم ته واجبہ خبره وکړه وې دا تاسو چې کوم عمل کوئ دا به انهی د صحابه کرام عمل دی صحابه کرام به د قران په ختم را جمع کېدل تابعین به د قران په ختم را جمع کېدل حدیث کې راځي ان الرحمت تنزل عند ختم القرآن قران ختم شي د الله د طرف نه خصوصي رحمتونه نازلېږي دا خو د ولس ماشومانو د قران د ختم نسبت دی وخت خصوصا پتا سو باندې او بیستاسو په محله باندې علاقه باندې لارو کوسو باندې چمګاون باندې د الله د طرف نه د خصوصي رحمتونو باران دی مولانا اعجاز علی سے من سره دا احسان وکړه چې دغه د رحمتونو په باران کې موږ تاسو ځان سره شامل قرآن یو بنده ختم کی صلی علیه اند ختمه 60000 ملک دغه کس د پارش په 1000 فرشتي د بخنه دعا غواړي دی ماشومان سره د قرآن د ختم نسبت دی دا خو د پیغمبر علی السلام وینا د چې دوی د پارش په 1000 فرشتي د بخنه دعا غواړي خدا تاسو حاضرین چې د قرآن په مینه را جمع شوي قرآن د الله کلام دی د الله کتاب دی د هدایت کتاب دی الله تاسو ته ګوري په دې ګرمۍ کې د ګرمۍ نه د الله په کور کې تاسو ناشې الله غیرتی ذات ته سخی ذات ته قدردان ذات ته د الله خزانه ډکې دي مونږ ټول به د الله د ذات ته امید ساتو دی وخت کې مونږ تاسو د پاره شپې ته زره فرشتي د بخنه دعا غواړو او د قران د ختم نفس چې اخره کې کوم دعا کیږي امن لا دعائه 4000 ملک سلور زر فرشتي په دعا باندې امين وي دا به څومره مبارک دوی نن تاسو د الله ری کوسي د رحمت د فرشتونو ډکې دي الله را لګي تاسو په دعا به امين وي من ختم القرآن فله دعوه مستجابه قران سو ختم کی دا سوال دعا قبلي ان شاء الله د دې ماشومان د قران د ختم په برکت په دې مجلس کې به زموږ تاسو د ټولو دعاګانې قبلي